یوه مسله ځان سره واورئ. نن د سوشل میډیا دور دی. په پېښور کې، صوابۍ کې، مردان کې، نوخار کې، چارسده کې مختلفو چینلو والا د خلکو نه تپوسونه کړي. یو سړی ته وایي دا ختم نبوت څه ته وایي؟ هغه وایي د مولانا جلسې ته وایي. بل ته وایي د ختم نبوت څه ته وایي؟ وایي د وړو دستاربندۍ ته وایي. بل وایي د ختم نبوت څه ته وایي؟ یاره ما ته خو پته نشته. نو څومره د افسوس خبره ده. یو مولا دی، هغه اسلام آباد کې مې تقریر کوم، د حضرت عمر صاحب مسائل فضایل د هغه مناقب ما بیانول. وی تپوس مې د یو نوجوان نه وکړو، دا د 14 سټوډنټ دی. وی تپوس میں تو کو بیٹا آپ عمر جانتے ہو؟ عمر پیجنی؟ ماتے وی انکل نام تو سنا ہے، نم میں اولاوری دلے نے. اگر مولا زمانہ لرے ہو نو ما وی زه د تپوس کوم چې مولوي صاحب پیر بابا رحمت الله علیه لراشه بنیر کې د چانه چا تپوس کو چې دا محمد پیجنی؟ هغه به نور خو نه پیژنم، خو د پیر بابا په نوسو کې به سوخه سړی تیر شوی. مې راشه ماما زوی دی لیونی وګوره وته دته لا دا پته نشته چې دا محمد څوک دی، دته لا دا پته نشته چې دا پیر بابا څوک دی، چې دې د دې نه دی خبر. دې به کلمه څنګه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. راځئ رونو نن زه تاسو ته یو څو مسلې کوم. کو تعالی د خپل نسب نوم نه درځي خیر دی، ته ترکانی کو لواری کو سیدی کو مولایی کو پختونی یو سبزی کو پنجابی خیر دی، نه درځي اس مسله نشته. ته خپل زامنو نه پیژنې خیر دی، اس مسله نشته. خپل خاندان نه پیژنې اس مسله نشته. خو یوه خبره زده کا چې محمد به پیژنې صلی الله علیه وسلم. علماء ذکر کړی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 نیکیان یادول د هر نارینه زنانه د پاره لازمي. محمد پلار سوکو عبدالله صاحب، د عبدالله صاحب پلار سوکو عبدالمطلب صاحب، د عبدالمطلب صاحب پلار سوکو هاشم صاحب، د هاشم صاحب پلار سوکو عبد مناف صاحب. دا به پیژنې، دا به زده کوي. بېشکه خو تا نور څوک نه راځي. اسمانونو کې به احمد مشهور دی، په ځمکه کې به محمد مشهور دی. د مور نوم یې څه و؟ دا به پیژنې. اوس یې مه وایې دا زده کوي. د مور نوم به یې پیژنې. وروڼه یې وکړو نه و؟ نه وروڼه خو یې نه و. ماماګانې څوک دي؟ دا به پیژنې. ترورانې څوک دي؟ دا به پیژنې. لوڼې څوک دي؟ دا پیژندل د باندې لازمي دي. بچي څوک، نارینه بچي څوک، دا به پیژنې. پیدایش کله شوی و؟ په کوم ځای کې پیدایش شوی و؟ په کوم کال کې شوی و؟ په مکه مکرمه کې څومره وخت تیر کړی و؟ ځواني څنګه تېره کړې وه؟ ماشوموالي څنګه تېر کړی و؟ 40 کاله د خلکو سره معاملات څنګه وو؟ دا به پیژنې. هجرت کوم ځای ته کړی و؟ دا به پیژنې. دا څیزونه په ما او تا باندې زده کول لازمي دي.